عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا طيرة ولا هامة. سفر د میاشت اخیری روزی دی پکار خداو چې دا بحث موږ مخکې کړی دی خو د ختم نبوت دغې مسلې د وجې د سفر د میاشتې سره متعلق چې څه شرعي احکام وو هغه پاتې شوي دي. الله رب العزت قرآن مجید کې دا فرمایلی دي چې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. کله نه چې الله ځمکه او اسمان پیدا کړي دي نه هغه 12 میاشتې جوړې کړي دي په کال کې. د دې ایجاد چا نه دی کړی، دا 12 میاشتې د پخوا نه دي. مختلفو علاقوں کے مختلف زمانوں کے د مختلفو ادیانو د مذاهبو نه خلقو ته اثر اغستی دی او میاشتو له بیا نومونه ایښي دي. څوک جنوري فروری وایي، نو څوک محرم سفر وایي، نو څوک جیټ بیساک، دا قسمه نومونه دي. څه موسمي وي څه شمسي وي، د هغې تاریخ نه بحث نه کوو. البته د سفر د میاشتې سره چې مشرکینو که مقاعد وابسته کړي وو د هغې باره کې خبره کوو. د الله دا دین کامل مکمل دین دی، په دې کې څه شی داسې نشته دی چې هغې پټ پاتې شوي. لیکن کله کله انسانان د خپلې بې خبرۍ او جهالت د وجې بعضې داسې عقاید جوړ کړي چې هغه دین سره متصادم وي. د دین اسلام خلافی لیکن خلقو هغه بطور عقیده خپل کړي. که تپوس وکړی شي چې دا عقیده کله نه جوړه ده، نو جواب څه نه وي ما سوا د دې نه چې مشرانو داسې کول یا مشرانو داسې ویل. حال دا دی چې اسلام کې اصول لري چې د عقیدې په لحاظ باندې یو سړی یو څیز خپلوي، نو هغه به د قرآن مجید نه یا سنت متواتر نه معلومي. چې قرآن مجید کې نه او سنت متواتره کې نه ته عقیده نشي ویلی. دا خلکو سبا یې ضرورتونه دي، سبا د رسومات دي، هغې له هغې د عقیدې نوم ورکړي. پاکستان کې ډېر شي عقاید داسې شته دی چې هغه خلکو ځانه جوړ کړي دي. په هغې عقایدو کې یو عقیده د سفرې د میاشتې سپېرواله ده چې دا سفر چې دا سپېره میاشت او دې باره کې چې کومې خبرې کېږي هغه اصل کې عقیده نه ده بلکې وهم پرستی ده، توهمات دي. د خلکو خیال دی چې په دې میاشت کې څه شلیان ګوډیان راکوسي. دا عجیبه تصور دی، شلیان ګوډیان کوم ځای نه راکوسي؟ د غر نه راکوسي که د اسمان نه راکوسي؟ یو ځای کې غر نه وي نو کوم ځای نه به راکوزي؟ دا وهم دی محض. او بل د انسان ډېره کمزوري ده، بزدلي ده په مونږ کې چې یو سړی فټ نه وي، شلي یا ګوډي، هغه نه څوک ډېرېږي؟ څوک نه ډېرېږي. یو توهم دی، یو بو دی چې د خلکو زړه کې ناست دی چې شلیان ګوډیان راغلي دي او موږ ډېرېږو. دا وهم پرستی ده، د دین نه بې خبري ده، د عقیدې کمزوري ده. جنات ځان له یو څیز دی، د یو مسلمان په حیثیت مونږ دا منو چې جنات شته. د جنات نه علاوه شلیان ګوډیان یا خاپیری یا غیبانه، دا ټول د خلکو وهمونه دي. خلک راځي تپوس چې ته کې دا څه تکلیف دی چې د سره غیبانه دي. غیبانه څه شی دی؟ نه قرآن و حدیث کې د غیبانو څه ذکر شته، نه چېرته ساینس دا تسلیموي چې غیبانه څه شی شته. عقل هم دا نه تسلیموي.
کوم شی چې مونږ نه لیدو د هغې وجود و هغه دوه قسمه څیزونه دي. په د دواړو ثبوت قرآن مجید نه دی. یو ته ملائک وایي بل ته جنات. ملائک الله د نور نه پیدا کړي دي. دلته هم د خپلو جملو اصلاح کوي. خلق دا وایي ملائک الله د خپل نور پیدا کړي. دا خپل نور والا نسبت لږ غلط دی. خپل نور څه مطلب چې دا الله د ذات کم نور دی. آیا د هغې نور نه ملائک هم پیدا شوي؟ دا ذاتی شرک شو. دا الله په ذات کې شرکت شو. دا د نادانې نه خلق دا جملې وایي. نه دی ویل بغیر. البته که دا الله د نور نه مطلب دا وي چې هغه نور کم چې الله پیدا کړی دی الله د هغې نه ملائک پیدا کړي دي نو ټیک ده. لکه یو سړی دا وایي چې دا انسانان د الله د خټې نه پیدا دي. نو دې دا مطلب وي چې هغه خټه چې هغه الله پیدا کړې ده د هغې نه د دې نیکه آدم علیه السلام پیدا و. خو دا خو ما خبره وکړه که نه. عام طور خلق په دې خبره نه پوهېږي. د هغې خیال دا چې د الله د ذات کوم نور دی نو د هغې نور نه ملائک هم پیدا شوي دي. د دې اصلاح پکار ده. دا شرکي جمله ده. د الله په ذات کې شراکت نشته دی چا. دارنګې د هغه په صفت کې هم د چا شرکت نشته. ملائک د نور نه پیدا دي. الله په کې ظلمت نه دی یخي. تعلی پکې نه دی یخي. لوی پکې نه دی یخي. د دې وجې نه قرآن مجید هغې ته عباد مکرمون وایي. دا الله هغه بندگان دي چې هغه مکرم دي عزتمند خلق دی او لا یعصون الله نافرمانی نه کوي. ملائک موږ نه لیدلي غیر مرئی مخلوق دی لیکن قرآن مجید د هغې تذکره کړې ده. لہذا زموږ ایمان دی دا چې او ملائک شته. دویم غیر مرئی قوم جنات دي. غیر مرئی یعنی نه لیدلي کېږي. جنات نه لیدلي کېږي. لیکن قرآن مجید نه معلومه ده د دوه صورتونو نه چې جنات شته دی د هغې وجود هم شته دی. او بیا بېشمېره آیتونو کې بېشمېره صورتونو کې د ابلیس تذکره ده چې هغه هم یو جن دی. نافرمان جن دی. نافرمان پیری دی. د هغې تذکره هم قرآن مجید کړې ده. د هغې د پیدایش ذکر یې هم کړی دی چې الله هغې د اور نه پیدا کړی دی. په کې تعلی ده. غرور دی. لوی ده پکې. او په لوګي کې په اور کې چونکې لوګې همي لہذا هغې کې طبعا ظلمت هم ده. دا دوه مخلوق دي چې قرآن مجید مونږ ته دې ذکر کړی ده. احادیثو کې هم د دواړو ذکر کړی ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا جبرائیل سره دوه ځلې د هغه په اصلي شکل کې ملاقات شوی ده. یو غار حرا کې چې کله لومړی وحی شوی و او یو د معراج په شپه باندې لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. دا په اصلي شکل کې هغه لیدلی و. جناتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ ملاقاتونه شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وعظ کړی دی. نصیحت یې کړی. په دې وجه مونږ جنات هم منو او دارنګې ملائک هم منو. لیکن قرآن و حدیث کې د خاپیریانو څه ذکر نشته دی. د دیوانو څه ذکر نشته دی. دارنګې د غایبانو څه ذکر نشته. دا وهمونه دي. لہذا دا عقیده نه ده. دا غلط شی دی. دا د خلکو وهم دی چې خیال یې دا دی چې که دا څه شی کېږي هېڅ څه شی نه کېږي. په دې وهم پرستۍ کې یو خبره یو بنیادي څیز هغه د سفر وهم پرستی. کوم حدیث چې ما ویلی دی په یې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د توهم نه انسان منې کوي. وهم سړي کې وهن پیدا کوي. وهم چې راشي انسان کې دغه کمزوری پیدا شي. دی بیا د هر څیز نه یېرېږي. دی پیریانو ته ماواګان په دې وجه وایي چې دی وهم پرست. دی ځمکې ته مابی او بیبي وایي بیا. د دې وجه عزت او احترام نه دی بلکې هغه وهم دی
کم چې د شرک په بنیاد د په عقیده کې پیدا شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر حدیث کې دا ټول اوهام رد کړي یو عدوا ده یو تیره یو حامه ده یو سفر ده دا د هغې زمانې وهمونه دي عدوا څه ته وایي تعدیت الله رب العزت دا کائنات د اسبابو په بنیاد پیدا کړی دی دې کې د هر یو کار د پاره سبب وایي الله په دې قادر دی چې هغه انسانان د خټو نه پیدا کړي لکه آدم علیه السلام پیدا کړو او الله په دې قادر دی چې د آدم د وجود نه د هغه ګسې پختې نه حوا پیدا کړي د آدم هېڅوک نشته د حوا لپاره یې د هغه پختې بنیاد جوړ کړی دی او الله په دې هم قادر دی چې د مریم نه بغیر د خاوند نه عیسی پیدا کړي دا درې مثال نشته د موږ لیکن نور انسانان الله یو د بل نه پیدا کوي د پلار مور د ملاپ نه پیدا کوي دې ته دنیایي اسباب وایي الله خو حسن بچی پیدا کولی لیکن د بچو دپاره سبب جوړ کړی د پلار مور او بیا په هغې پلار مور کې بنیادی خبره دا یې دا چې جرثومې د ولادت دواړو کې ژوندی موجود دي یہ تو عالم اسباب ہوئی دا عالم اسباب دی اللہ رب العزت دا کولی شي چې یو بیماری هغه په ځای باندې کنټرول کړي او دا هم کولی شي چې بیماری کې داسې جرثومې واچي چې د یو نه بل ته ولګي دا د یو نه بل ته لګېدل دا سبب دی او کنه بیماری په خپله د یو نه بل ته لګي په دې خلک نه پوهېږي بیا حدیث باندې اعتراض کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث سے مائل دی ایک لومبنه رد غره چې لا عدوا تعدیت ورې نشته تعدیت دا مطلب چې یو بیماری د یو نه بل ته نشي متعدی کېدی حدیث کرا دی او صحابی تپوسو کہ یا رسول اللہ چې تاسو داسې وایې چې یو بیماری د یو نه بل ته نه متعدي کېږي نو مونږ سره خو بعضې اوښاني چې هغه لکه د اوسۍ په شان ټوپونه وایي شګو کې منډې وایي لیکن چې کله هغه سره اجرب اوښ به یو ځای اوښ اجرب هغه چاته چې په هغه خارخ لګېدلي اجرب ورسره ملو شي نو هغه کې جرب شروع شي نو دا خو تعدیت شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو چې دا خو ټیک ده تعدیت ښکاري ته ده فمن اجرب الاول دی لومبني ته دا خارخ د کوم نه لګېدل دا یو سوچ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له راکړ چې بیماری کې دا قوت په خپله نشته دی چې د یو نه بل ته ولګي دا قوت بیماری کې نشته البته بیماروں کے اللہ دا اثر اچولے دے چې د جرثومو په ذریعه باندې د یو نه بل ته لګي یعنی کہ یو سړی دا وایي چې بیماری د یو نه بل ته په خپله لګي نو دا اسلامی سوچ نه دی اسلامی سوچ بدائی چې الله بعضی بیماری د یو نه بل ته لګي بس خبره ټیک دا من اجرب الاول په دې کې تنقید د دای خلقو چې دا غي خیال لای چې بیماری په خپل لګي په خپل نه لګي حافظ ابن قیم زاد المعاد کې په دې ډېر تفصیلی بحث کړل خیو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د احتیاط ترغیب راکړي فر من المجذوم کما تفر من الاسد په یو سړي باندې جزام لګېدلی دی برګې دی پې هغه برګې چې د یو نه بل ته لګي هغه نه داسې تیښته کوه لکه څنګه چې د زمري نه تیښته کوي دې کې احتیاط ښیي دا نه ښیي چې ګنې بیماري د یو نه بل ته لګي
زمونږ دې دور کې څه خلک داسې کوي چې یو حدیث د بل حدیث خلاف کی په خپل ذهن کې، نو بیا دواړه غلط کی، بیا دواړه غلط کی. د الله بندګانو حدیث خلک د چا نه ووایي، لوی لوی خلق یې هغې حدیث چا نه ویلی نه دی کتاب کې دري، د خپل عقل په زور باندې حدیث حل کوي، نه حل نشي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح فرامینو ته بیا دروغجن وایي. دا زمونږ د نوي دور یو علمیه ده، او دا د پخوانه د ملاحده او طریقه وه د ملحدینو. د دای خلقو دپاره امام ابن قتیبه مشکل الحدیث لیکلی دی. خیال د سړي دای چې زه به ډېر کار نه وکړی شم، خو ټول نشي کولی، د انسان ژوند ډېر محدود وي، وخت یې ډېر محدود وي. دا یو ډېر ښه مرغوب مزیدار ټاپک دی، خو ټایم موږ ته نه میلاوېږي. صرف د دغه یو کتاب ترجمه وکړی شي، په هغې تشریحي ضوابط او قواعد ولیکلی شي، نو کم خلک چې دا تعارض خبرې کوي، دا یې به خوله د همیشه دپاره بنده شي. خو دلته حدیث خواله څوک ورځي نه، کم چې حدیث ښیي غریبانانو څه ویل نه دي، دا عام کتابونه ورځي ولا نور نه دي واقع. غریب الحدیث دارنګې تعویل مختلف الحدیث، شرح مشکل الحدیث، دې عنوان باندې چې کوم کتابونه ملاویږي هغې دا قسمه خبرې کوي. په دې احادیثو کې تعارض نشته، په یو کې احتیاط ښیي او بل کې دا عقیده ښیي چې بیماري په خپله د یو نه بل ته نشي لګېدی. یو کې احتیاط. کله داسې هم شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجذوم سړی د لاسه نیولی دی، هغه سړی د هغه په کاسه کې ډوډۍ خوړلی. دې دپاره چې ثابت دا کړي چې بیماری کې دا طاقت نشته، بیماری کې دا یو سبب دی چې الله اچولی دی. دا ښکاره مثال دی، کله کله موږ د یو مریض علاج کوو هغه نه ښه کېږي. ولې نه ښه کېږي؟ الله نه ښه کوي. کله یو مریض به بالکل مایوسه شوي، هغه له خلک آخر کې زهر ورکړي چې که دی مړ شي نو ښه وایي، په میانځ کې هغه زهر د هغه تریاق شي، هغه هغې سره شي. د دې وجه دا ده چې دا دنیا عالم اسباب دی، دې کې الله اسبابو په بنیاد باندې نتیجه مرتب کوي. نو لا عدوا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، دا هغې مقصد دا دی چې بیماری د یو نه بل ته بېشک لګي، لیکن د لګېدو دا قوت پایږي الله اچولی. اوس د توحید د عقیدې خلاف نشي. که یو سړی وي چې نه بیماری په خپله لګي، نو د ایمان نه دی پېژندلی. دویم وهم سو لا عدوا ولا سفر. سفر دا فاصل کې دې تعلق یو بیماری سره دی چې هغه معده کې، لیکن د سفر نه مراد دا میاشت د سفر لکه مې جنم غالباً 28 تاریخ دی. د دې سفر باره کې د خلکو وهمونه چې په دې کې څه غیر مرئي قوتونه، تا چې ورته غیبانه وایي، غیبانه راشي، او بیا هغه شلیاني ګوډیاني تکلیف ورکوي، خلکو له مصیبتونه ورکوي. بیا چې د آخري شروع شي په دې میاشت کې بود ورځ، نو خلک چوري وکړي او هغه تقسیم کړي، بیا وایي دا لړو ختم شو. دا دومره سپېره ګڼلی شي چې په دې میاشت کې څوک واده، غم، خادي، کویدن میدن، سنت منت هېڅ نه کوي. دا ډېرې بېدینۍ دي، نهایت بېدیني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا سفر. د سفر چې خلک کومې بدۍ بیانوي دا نشته، لا سفر دروغ دی. او زمونږ خلک د هغې په رسول الله صلی الله علیه وسلم هېڅ کار نشته، هسې به لګیایي چې زه په هغه مین یم، زه د هغه عاشق یم، او چې د هغه فرمان مخې ته راشي نو تا د وایي پلانی مولوي صاحب وایي پلاني کتاب کې لیکلي، ستا هغه مینه څه شوه، هغه ایمان څه شو. دا دروغجنې مینې دي. صحیح مینه هغې چې سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ومني، په هغې عمل وکړي. بیا زمونږ د علاقو کې خو لا اول مصیبت دی،
عام خلق داوی چې په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خشه بیمار شوی د بیماری نه خشه په سفر کې نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو آی که رسولونه نو زړې ډوډۍ راغونډې کړې د هغې نه چوري جوړه کړه هغه یې وویشله بطور خیرات. زه منبر باندې ناست یم او حلفیه ویم چې دومره دروغ هېچا په خپل پیغمبر نه دی ویلي څومره چې دې قوم ویلي دا دروغ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفرې په آخري شورو داسې بیمار شو چې بیا د کور نه د هغې جنازه راوځي. دروغ وایي، دوکه کوي خلقو سره. کتابونو کې لیکلي دروغ وایي والله بالله ثم الله چې دا خالص دروغ دی. بے حیا قوم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د دې دا قسم معلومات دي. دا دروغ وایي. د هغې د وفات د هغې د بیمارۍ یو لحظه د حدیث په کتابونو کې لیکلې ده. پهې کې دا نه لیکلي، پهې کې دا لیکلي چې په دې سفر په آخري شورو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بیمار شو چې بیا نه شو راوتی او د ربیع الاول په 12 تاریخ باندې د هغې وفات شو. دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته نه راوتی، خشه یې کم نه دې ملک ځان ته څه خلک وي علماء دیوبند، دا ټول هسې دیوبندیان یې هسې نوم یې اورېدلی. د دارالعلوم دیوبند د ټول نه لوی محدث د ټول نه لوی مفتی رشید احمد گنگوی رحمه الله کوم چې د مولا حسین علی رحمه الله استاد دی. دا کتاب فتاوی رشیدیه دا تفصیل کوم جماعو کدای کې لیکل خدا خلق کتاب خو ګوري نه. دا دروغ دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سفر کې خشو په دې کې د هغه بیماری کې شدت راغله. بلکې گنگوہی سے خدا لیکلی دی چې دومره شدت راغی چې یهودیانو خوشحالي کړې وه چې دا سړی به اوس مړ شي موږ به د بېغمه شو. هغه خوشحالي جاهل هندیوں میں ہندی هغه چاہتی چې ہندوستان کې اوسېږي بے علمه ہندوستانی مسلمانانو کې هغه رسم د خوشحالۍ نه څه شی جوړ شو. هغې خوشحالي یو شان کړی وه، د هغې نه بل رنګ ورکړ چې پیغمبر ښه شی و. زمونږ د خپل پیغمبر سره دغه وابستګي ده. په دې خو سړی جړل پکار دي چې اصل کې یهودیانو یو خوشحالي کړې وه تا هغې نه بیبیانې جوړه کړې. په هغې خوشحالي په دې کړې وه چې دی به ختم شي، اوس بیمار دی بس ختم شو. دلته یو دروغجن روایت جوړ کړ چې نه ښه شی و ځکه هغې شکریې په طور دا کړي. دا ټول تفصیل مولانا رشید احمد گنگوئی رحمه الله خپل کتاب کې لیکلی. الله نه یره پکار ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات زمونږ د ایمان محور ده. یو سړی چې هغه ته دروغجنه خبره منسوب کوي نو خامخا به زمونږ پاره خېږي. دا نادرست طریقه ده، دا بیماري ده. د سفر هغه بې عزتۍ نشته دی، هغه دروغ کوم چې خلک وایي. تو دریم څه یې وفرمایو ولا طیرته، طیر سپېروالي ته وایي. د خلکو خیال دا وي چې فلانکۍ روز سپېره ده، دا ښځه سپېره ده، فلانی سپېره فلانی جامې سپېرې دي، فلاني سپېره سره ملو شوی یم. دا زموږ د خلکو عام عادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ایمان نه دی. لا طیرته، سپېروالی نشته. کله کله یې فرمایل که سپېروالی وی دا په ښځه کې وی او دا په اس کې وی، ځکه اس هر څوک ویني او ښځه د یو انسان چې د هغه تعبیر او د هغې تعریف هر څوک کوي، لیکن نه ښځه سپېره ده او نه اس سپېره ده. اصل سپېره انسان په خپله یي. قرآن نه معلومیږي چې اصل سپېروال انسان کې په خپله یي. سپېروال څه مطلب دی؟ ګناهونه کوي. داسې څه خلق دی چې هغې پیغمبر ته ویلي دي چې تطیرنا معک، موږ ستا د وجې سپېره شو. نو د هغه جواب صحیح طائرکم معکم. سورة یاسین وایه تاسو پهکې دا جمله شته که نشته؟ طائرکم معکم ان ذکرتم،
ستاسو سپیرواله خو ستاسو په خپل لاس کې په خپله به د عملی کوئ نو بل ته نسبت کوئ چې پلانې سپیرو. دا د نحوست دا تصور غلط دی. انسان ته تکلیف رسی د هغه د ګناه د وجې. بای صحابه کرام تپوس کړي چې یا رسول الله کله کله مونږ سپیرواله کړی دی پوهېدونه مونږ ویل دا پلانکي سپیره سره ملو شوی یم نو دا جل شوی دی. کله به سفر رتلو څوک به مو لیده مونږ به یې دا سپیره دی واپس راغلی وو. هغه فرمایل دا د شرک ارتکاب شوی دی. دا ممکن بے شمیره خلق کوي داسې. بیا تپوس کوي یا رسول الله دې کفاره سره هغه کفاره دا چې تاسو ووایئ چې اللهم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. دا دعا زده کول پکار دي. کله کله انسان ته مشکلات پیښ شي شیطان زمونږ په ټوح کې لګېدلی دی مونږ پسې لګېدلی دی هغه عقیده بربادوي. نو کله چا زړه کې دا راغل چې دا پلانکي سپیره سره ملو شوی یم دا چل شوی دی نو دی فوراً دا کلمات وایي چې اللهم لا طیر الا طیرک. الله نحوست خو هغه دی کوم چې تا پیدا کړی دی. خیر او شر دواړه ته پیدا کړی. لا خیر الا خیرک خیر هغه دی کوم چې ته پیدا کړی ځکه چې لا اله غیرک ستانه الله ستانه سوا بل څوک اله نشته. او دا تطیر دام یو توهم یا تطیر په دې وجه وایي چې عرب به کله تلل د کور نه بهر نه یې به مرغۍ پاسولې جاړه کې به یې لښته وواله څه شی دې ورته ووت نو بیا به د هغې مطابق سوچ کو. کوسۍ ورته ووته بالفرض هغې به ویل چې یاره دا ښه شی دی ځو به سفر به وکړو. که بل څه شی ورته پاسېد یاره پیشو پاسېده اوس هم خلک وایي تور سپی یې مخې ته راغلی دی پیشو مخې ته راغلی دی واپس راشه لکه سوګزي را جینۍ ورته مخې ته که اخر سترګې په دې ولګي دا هغه زوړ شرک دی. سړی حیران شي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین والا خلک ولې دا قسمه کارونه کوي. دا د پنجپیریانو عقیده نه ده دا د قرآن او حدیث عقیده ده. دا هغه زوړ شرک دی. واپس چې راشي نو لور ورسره لاس نشي ملاولی زوی به ورسره ملاویږي. تاسو چې هره ډولۍ راولئ هلته کې هم دا شرک کوئ. چې کله ډولۍ راشي نو جولۍ کې ورته څوک اچوي خلک هلک دي جینۍ هلک مسلمانان یې که نه دا د هندوانو طریقې ده. د سیده عایشه اولاد نه و ځکه چې هغې له چا جولۍ کې هلک نه و اچولی که نه. سیده عایشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول محبوب ښځه لیکن د هغې اولاد نشته سپېره به ورو دا څیزونه پرېږدئ دا اسلام نه دی. دا ګند دی دا مصیبت دی هغه شرک دی د کم د رد دپاره چې انبیا علیهم السلام ټول راتلل. دا تطیر دی دا ګناه دی. او بل څیز حامه بوم ته وایي مونږ چې ورته الو وایو تو ګډه څه وایي ګونګې. د ګونګي باره کې به د هغې خیال نه و چې کله به دا اواز وکړه که نه بیا دا ډېر سپېره دی اوس به دا چل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول په یو لکړه ووال لا عدوه ولا سفره ولا طیرته ولا هم هېڅ شی نشته. یو سړی دی په هغه څیزونو ایمان نه لري کوم چې الله او رسول په خپل کتاب کې او په خپلو احادیثو کې ویلي. هغه څیز دی تسلیم کړي کوم چې الله او رسول ویلی دی. پاتې شو دا چې دا غیبانه دي دا دروغ دي. نه غیبانه شته دی نه دیوان شته دی او نه خاپیري شته دی. دا هېڅ شی نشته. صرف جنات شته دی پیریان شته دی ځکه د هغې ذکر قرآن مجید کې لیکلی او ملائک شته. خو پیریان هم هغه څه نه کوي کوم چې زمونږ خلک وایي چې دا غلا معلوم وایي او دا کوډې راوباسي دا فلانې شی کوي دا فلانې کوي دا دروغ دی. دا ټول دروغ دی. دین د دې وهم پرستی نوم نه دی. یو سړي له پکار داري چې کله هغه لا اله الا الله محمد رسول الله مني چې هغه څیزونه تسلیم کړي کوم چې قرآن او سنت کې لیکلي دي. هغه څیز بالکل نه مني چې قرآن او سنت کې نشته. دین هغه نه دی کوم چې مونږ کوو. دین هغه دی کوم چې د مکې مکرمې مدینې منورې نه راغلی دی مونږ ته
قرآن مجید کی لیکل ہے اور پا حادیثوں کی لیکل ہے دینا بار سے شیئے چلے اگر دین پر زمرہ کے اندر آتی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم.